السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. دا یو کس لمونځ کوي، ډېره په منډه باندې او ډېر تیز لمونځ کوي، نو د قرآن د حدیث په روشني کې دا لمونځ غیر صحیح او باطل دی. دا لمونځ نه دی صحیح، ځکه چې د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ناستو، یو کس راغی، هغه سلام واچوي، نبی علیه الصلاة والسلام د سلام جواب ورک. مختصر حدیث تاسو ته بیانوم. او نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل ارجع فصلي فانك لم تصلي. ورته بیان مونږ وکړه، ستاسو مونږ نه دی سوی. هغه بیان مونږ وکړي، بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا کلمات ورته ویل ارجع فصلي فانك لم تصلي درې واره. هغه کس ورته ویل چې علمني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د لمونځ راوښیه، ما خو د دې څه زیات سم لمونځ نه دی زده. د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته وفرمایل چې کوم ټیم ته اراده وکړې د لمانځه، نو مخ قبلې وخواته کړه، فکبر الله اکبر ووایه، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، چې د قرآن څه یاد وي او زده دي وي هغه ووایه، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، بیا رکوع وکړه په اطمینان سره رکوع وکړه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمه حتى تطمئن قائمه، چې بیا د رکوع را پورته شې بیا په اطمینان سره ودرېږه، سیده ودرېږه، بیا سجده وکړه، سجده دارنګه په اطمینان سره، د سجدو په مابینځ کې په اطمینان سره کښېنه، ټول لمونځ داسې په اطمینان سره وکړه. او دا حدیث چې کوم دی امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد. بلوغ المرام کې امام ابن حجر رحمه الله دا حدیث راوړي، و رواه السبعه، هو محدثینو دا حدیث راوړی دی. نو دا حدیث دلیل دی چې لمونځ بغیر د اطمینان نه کېږي. البته د حنفیانو لمونځ چې دی هغه کېږي. د حنفیانو لمونځ چې کوم دی، چونکې دا سړی چې لمونځ کوي په منډه منډه، دا خو چونکې حنفي دی، نو نور خدای هم په هېڅ نه دی خبر، خو د احناف په کتابو کې دا لیکلي دې سړي قصور نه دی، قصور د علماو دی، د هغه ملایانو چې هغو دا کتابونه لیکلي دي، لکه هدایه سوه، بدایع الصنایع، شرح وقایه، فتاوی علمگیری، او دا رقم دوری مختار. نو دې کتابو کې دا لیکلي دي رکوع او د سجدې په مابینځ کې اطمینان نسته، که چا نه وکړي نو لمونځ یې جایز دی. دوری مختار صفحه نمبر 2، هدایه صفحه نمبر 104. د دواړو سجدو په مابینځ کې درېدل ضروري نه دي چې ته به اطمینان کوې، بس چې منډه دې کړله الله اکبر الله اکبر، لکه دا کس چې کوي، وایي دا ضروري نه دی. هدایه، بدایع الصنایع، شرح وقایه، فتاوی علمگیری، صفحه نمبر 170 170. د رکوع دپاره چې ما دې لږ سر کښته کوي، را پورته شولې، دا وایي کافي دی. دوری مختار صفحه نمبر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 80. نو دا قصور د دې عوامو بیچارهګانو نه دی، دا د دې علماو دي، دا کتابونه لیکلي دي، لکه صاحب هدایه سو، در مختار والا سو، شرح وقایه والا سو، بدایع الصنایع والا سو. نو دا د دې علماو قصور دی چې دوی دا شان لیکلي دي، او دا اگر چې د عوامو ته پته نشته، او عوام چې کوم دي هغه صرف یو بل ته ګوري، هغه لمونځونه کوي، تقلیدي لمونځونه دي. نو بعضې خلک دې ورته رد بد وایي، رد بد دا علماو ته ویل پکار دي، بیا چې دا علما د دې کتابونو دا شان ایستلي وایي، او دا رقم د مساجدو چې کوم علما
ائمه کرام دي هغه په کار او چې خلکو ته ترغیب ورکړي وي د شد اطمینان د منځغه لیکن چونکی پاو کې د جرأت نشته کتابو ولا لیکلي دي نو ځکه داخله دارنګ منځونه کوي دارنګ څو ویډیوګانی مرسمخ کې پیښ شوی دي نو پاو کې چې کوم دی دارنګ تیز منځونه ده په منډه باندې چې پاکي رکوم خرابه سجدم خرابه ارتبه کې خرابه ولهذا اول خمش گزارش کوو دا کوم علماء کرام چې باید د خپل کتابونه وګوري بدایع الصنایع سوا شرح وقایه سوا هدایه سوا او در مختار په دې کتابو سره د شان وګوري ځکه دا محمد رسول الله د حدیث خلاف د الله پیغمبر وايي اطمینان وکړه صحابي ته مونږ ورشي او دې بغیر اطمینان مونږ کیږي نو څه خبره مانی کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او منله نو مونږ دې سمس شپه تسلی او اطمینان سره بوي او کله نو منله چې مشتو کې مقلدین او جمع علماء نو بزرګان تفسیر هغه داسې خبرې لیکلي په کتابو کې نو بل بیا دا نه منځونه پتا سي کوي او پر ورځ قیامت یې پته لګي چې موږ صحیح کړی دي نو زه په خپل دا وایم اسماء او دوستان حدیث ما دراسي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه عملو کې د خپل منځونه برابر کړي شه په تسلی سره کوي او 2 منټ رضا په کې ولګوي 3 منټ زیات په کې ولګوي چې په ورځ قیامت بیا مخ متور نه یې الته منځونه قبولي او دا موږ به لپاره حجت او دلیل او برهان جوړ سي او دا من جنت لبوزي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.